بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی دا پاکړنی د تنظیم د معلومه پلمین دی او زه د خپل تنظیم یو مشر یم. زه یو خرچونکي زمونږ انورشاه صدر نشته دی. زما نه ملګري تپوس کوي چې تاسو د دفتر دلته بیا چا چا کولاو دی. الحمدلله د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې موږ الیکشن شروع کړی دی. د هغې وخت نه زموږ تر اوسه پورې زموږ دفتر کولاو دی او موږ عوامو د خدمت لپاره دلته کې ناست شو. زموږ عقاید دا موږ ته ویلي دي چې یاره تاسو د عوامو د خدمت لپاره زه راوتلیم او موږ دا وایو چې موږ د عوامو د خدمت لپاره موږ راوتلي. میجر فضل اکرم زموږ کینډیډیټ دی او ډېر یو نډر انسان دی، یو ډېر ښه انسان دی. د هغه دا یو منشور دی چې هغه دلته کې د عوامو د خدمت لپاره هغه هم راوتلی. خو موږ د پایپړۍ د خپل د تنظیم د طرفه د ملګري ما ته خبرې وکړه، نو موږ هم چې څنګه هغه د خدمت لپاره راوتلی نو موږ هم د هغې چې د هغه څومره جذبه ده هغې ته موږ سلام کوو او موږ د عوامو د خدمت لپاره د خپل کلي لپاره د ګیر چاپېره د علاقې لپاره موږ دې خدمت ته راوتلي یو. بل ضرور دا یو سوال به ما باندې وکړو چې یاره په دې پایپړۍ کې نورې دفترې بندې دي که کولاو. نو الحمدلله دې ټول کلي ته زموږ د ګیر چاپېره چې یون کونسل دی، که جنډه ده، که پایپړۍ ده، پاجمنډ دی، ملکي آباد دی، دا څومره چې دي ګیر چاپېره نو په دې کې بلکې زموږ پورا ډسټرکټ صوبه کې زموږ دا یو د میجر فضل اکرم دفتر کولاو دی. که پی ټي اے ولې دي هغې ګټلي د هغې هم دفتر بند دی. نه نیشنل والا دفتر کولاو نشته دی، نه د مسلم لیګ والا شته دی، نه د جماعت اسلامي والا شته دی. او موږ راوتلي د خدمت لپاره او زموږ دا منشور هم دی که زموږ لوی دی که وړوکی دی، موږ بغیر د لچه او بغیر د مقصده که موږ میجر فضل اکرم سره شي وو، نه د خپل د موبایل لپاره موږ شي وو، موږ چې شي وو د دې خلکو او د دې عوامو او د خپل کلي د خدمت لپاره موږ هغه سره کوي. هغه یو ډېر نډر انسان دی، یو ډېر نر سړی دی. هغه د دې عوامو لپاره هغه په خپله زیده کې چې هغه هسپتال هم شروع کړی دی د دې غریبو د عوامو لپاره او دا زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده. موږ مړه هم د هغې یو، ژوندي موږ د هغې یو. د هغه چې هر قسم د راځي که هرې پارټۍ سره هغه تعلق ساتي یا خپل ځان ته یو دغه جوړوي، یو پارټي جوړوي، موږ ته چې هغه څه وایي موږ هغه سره به انشاءالله تعالی تر مرګه پورې هغه سره موږ یو. که زموږ بچي هم راورسېږي او که زموږ نوسي هم راورسېږي نو موږ به میجر فضل اکرم سره یو، نه ولې موږ رسو کېږو انشاءالله تعالی. که هر څه راځي، که سخت راځي او که نرمه راځي او که راحت راځي انشاءالله تعالی موږ به میجر فضل اکرم سره یو. نور به کې تصویر غواړي راته ووایي. لکه تېر شوي حکومت لکه دلته کارونه کړي دي که نه، لکه څه څه خلکو له نوکریانې ورکړي دي که نه، لکه اوس 15 کاله هغوی ته نور هم میلاو شو که نه. نو لکه دی دلته په کلي کې څه کارونه مالونه وکړو یا مطلب دا د نوکریانې خلکو له ورکړي که نه؟ موږ خو د پارټو نومونه موږ ځکه نه اخلو چې هغه د ټولو خلکو ته پته ده چې کوم کینډیډیټ شوی دی یا نه دی شوی هغه. ولې چې موږ خو ازاد یو، زموږ د پارټو نه لس تړلی دی او موږ میجر فضل اکرم آزاد دی نو موږ د سره هم آزاد یو. د پارټو نومونه موږ ځکه نه اخلو چې هغه د ټولو خلکو ته پته ده. زموږ په دې علاقه باندې په کارخانو کې برتي وه، په هغې کې پنجابیان برتي شوي دي. زموږ د پایپړۍ یو کس پکې نشته دی. د ووټ لپاره زموږ پایپړۍ ته هر یو کینډیډیټ راځي چې یاره موږ له ووټ راکړئ، زه ستاسو ورور یم، زه ستاسو داسې یم، زه ستاسو داسې یم. نو کم از کم هغې کینډیډیټ ته دا پکار دي چې ته پایپړۍ له ووټ ته ته راځې. بیا دا سوچ وکړه چې یاره دې پایپړۍ خلکو ما له ووټ راکړی دی او ما دا پښتانه خلک دي، د یوې خبرې خلک دي، نو ما له ووټ راکړی دی او زه ښه صحیح طریقې سره هغه زه کړی یم. هغه نو هغه لا کم از کم دا پکار دي چې زموږ د پایپړۍ کسان یې اخیستي دي. ومن کالج کې دلته کې برتای شوي دي نو هغې کې زموږ د کلي یو کس نشته دی. ولې اخر دا کم از کم چې تاسو دلته ووټ ته راځئ دا هم تاسو سوچ وکړئ چې یاره موږ چې الیکشن شي موږ لاړ شو پایپړۍ ته چې باید ستاسو ورور یم ښه دي یا بدې دي نه، مخکې چې کوم کارونه شوي دي هغه زموږ په کلي کې
ناغي د تنظیم یا د مشر یا د تنظیم د وجې یا قانون چې کوم شي دي ناغي خپل پردیش وي دي غریب ته چې کوم خپل حق نه ملاو شوی او ان شاء الله تعالی دا به موږ منظور بیا چې زمونږه کانډیډیټ وشو او وګونه شو موږ ان شاء الله تعالی د عوامو خدمت ته وسوم تیارو بیا هم تیارو که زمونږ بچی ورسیو او که زمونږ کروسی ورسیو ان شاء الله تعالی د میجر پزداکم په باره کې موږ به ان شاء الله تعالی ولاړ یو سره او تر مرګ پورې او دا به ان شاء الله تعالی چې میجر پزداکم دلته راغلی دی هغه صرف یو ورځ راغلی خپل دفتر کولاو کړی دی یو ورځ صرف هغه راغلی خپل دفتر کولاو کړی 10 منټه مې سره دلته ماته راکړی د ما چې جلسه وه هغه دې ټولو خلکو ته پته ده چې ما کومه جلسه کوله هغه داسې مخې ته سوالات راللو چې هغه جلسه موږ ونه شو هغه نو ان شاء الله تعالی چې د هغه وخت نه تر اوسه پورې موږ کوم محنت کړی دی نو چې سړی خپل محنت کوي او خپل منشور او خپل دغه خپل ته پیش کوي لکه دې ته زموږ میجر پزداکم ان شاء الله تعالی وکړي نو داسې اقتدار به وي د خیر سره چې لکه شل کاله مخکې دی لیډر و او دی ودرېدلی و او ان شاء الله تعالی زموږ د الله دغه میشتلې که هغه هرې پارټۍ والا دی که هغه د پی ټي آی والا دی که هغه د نیشنل والا دی که هغه د مسلم لیگ والا دی که هغه د جماعت اسلامي والا دی موږ سره دلته ټول په دفتر کې ناست دي او بل ښه په اتفاق باندې موږ ته اور راکوي چې یاره موږ میجر پزداکم زموږ خوښ دی یو نر سړی دی او فوجي سړی دی هغه سټرک سړی دی هغه له دا کسی کې درې نه ورځي چې لکه د خلکو په شان دي د غر په شان دي او د بوساړي ورته وتړي یا د شګو بوله ته وتړي چې اوبه راشي نه هغه ټول هغه څه وشي هغه ګناه میجر پزداکم زموږ دا توقع شته ان شاء الله تعالی که دی یي او که نه یي زموږ د کلي کارونه دی ان شاء الله تعالی کوي هر قسم سپورټ به موږ لره کوي دغه نه د میجر پزداکم نه موږ یو نامې کېږو نه